په قرآن شریف کې الله پاک فرمایلی دی چې ولې زه ستا رب نیمه نو ته بیا ولې زمانه زی او ما پرېږدې دا دنیا به تا ته زمانه زیاته درکړي. الله پاک په قرآن شریف کې خپل انسان له ډېر په مینه باندې وایي چې ولې زه ستا رب نیم. ګیلتې کوي الله پاک د خپل انسانانو نه زمونږ نه چې ولې زه ستا رب نیم ته ولې ما پرېږدې کوم طرف ته ځي زمانه دا دنیا به تا ته زمانه زیاته درکړي. الله پاک د انسان نه تپوس کوي ډېر په مینه باندې. دا ویډیو لږ وګورئ زموږ دپاره پکې ډېر غټ عبرت دی او هغه خلکو دپاره چې کوم خلک بل انسان وسیله کوي الله پاک یې ایر وي او د بل انسان نه مدد غواړي خیر غواړي بل انسان ته ورځي او هغه در کې جوکاویږي الله پاک سره شرک کوي نو هغه یې دپاره په دې ویډیو کې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. نو ویډیو د ثواب په نیت باندې خپله هم وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوي. الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی چې ای انسانه ولې زه ستا رب نیمه ته ولې زمانه زی ما ولې پرېږدې آیا دا دنیا به تا ته زمانه زیاته درکړي؟ بالکل نه. ګوره مخکې اورئ الله پاک نور مزید فرمایلی دی ته ګوره نه چې روزانه وایي ستا ګنایانې ما ته فرشتې راوړي او کمې فرشتې چې ما ته ستا ګنایانې راوړي د شپې نو سبا سهار زه د هغه فرشتو په لاس تا ته رزق درلیږم. وکړه نن سبا پر دنیا چا سره لږ بد وکړه یو خانګوټې په لار روانې ته پې سلام وامه چوځه یو خانګوټي له لږ پترس وګوره وبه ګورې هغه خانګوټی د هغه په لاس کې لږ پاور لږ اختیاري که نه نو ډېر زیات تکلیف به دله بیا درکړي. او ګوره الله پاک ګوره مونږ ټوله ورځ نافرماني وکړو ټوله ورځ په ګناهانو کې ټوله ورځ چېرته غیبت کړی چېرته دروغ ویلي چېرته دوکه کړی چېرته ډاکه کړی چېرته یو ګناه چېرته بله ګناه او په سبا الله پاک ته زمونږ ګناهیان د ماښامې ورشي او په سبا هماغه الله پاک مونږ ته رزق راولېږي. الله پاک چېرته په مونږ خپل نعمتونه بند نه کړل الله پاک چېرته په مونږ خپل رزق بند نه کړو. الله پاک دومره مینه مونږ سره لري الله پاک دومره مینه خپل انسان سره لري د اویا میاندو نه زیاته مینه الله پاک انسان لکه څنګه چې یو بدعمله زوی وي نو مور یې وایي زه خیر دی مور یې وایي زه خیر دی ماښام چې راشي روټۍ ورله مخې له کېږدي چای ورله ورکړي اوبه ورله ورکړي دم د لاسې کړي نو دغه رنګ مونږ هم بدعمله توب کوو ټوله ورځ د الله پاک نافرماني کوو او الله پاک د هغې باوجود هم مونږ ته رزق رالیږي. الله پاک د هغې باوجود هم د هغه فرشتو په لاس باندې مونږ له رزق رالیږي چې کومې فرشتې زمونږ ګناهانې الله پاک ته بیانوي. نو الله پاک عمده خبره مونږ په قرآن شریف کې بار بار کوي چې تاسو چېرته روان یئ کم طرف ته روان یئ کدر جا رہے هو. مولانا طارق جمیل صاحب هم په دې آیت باندې یو پوره غټ بیان کړی و اما اورېدلی خو چونکې هغه خو پکې ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کړې وې خو چونکې مونږ سره خو دغه رنګ علم شته نه د مولانا طارق جمیل صاحب یا د نورو عالمانو غوندې خو دا یو سټیټمنټ ماله په ټیک ټاک باندې مخې راغو نو ما وی چې ودرېږه په دې باندې خو خپل چې کوم زمونږ کتونکي دی سره پې لږ ډېر بحث وکړو نو مونږ له هم پکار دی چې مونږ الله پاک طرف ته توجه شو او صرف زمونږ چې کومه فرست اور لاست پریارټي چې کومه ده هغه صرف اور الله پاک مونږ وساتو په الله پاک باندې مونږ مکمل یقین وساتو په الله پاک باندې مونږ مکمل عقیده وساتو. نو داسې څه کار ده چې الله پاک پې ونه کړي توبه خدای توبه هر کار چې کوم دی هغه د الله پاک په لاسونو په اختیار کې دی. الله پاک چې مړه چې څه غواړو بیا الله پاک په مونږ ته راکوي. الله پاک وایي زما طرف له خو راشه که نه ما نه خو غواړه ته ما له راځې نه کوم طرف ته ته روان یې ولې زه ستا رب نه یم. الله پاک بار بار مونږ له دا وایي. نو دا په دې ویډیو کې زموږ لپاره یو واقعه وه یو غټ عبرت و. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.